نن درته محترمو د سفر د میاشتې د سورت مزمل وظیفه ښیم. ډیره زیاته زبردسته، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. فرمایي چې د چا کو څومره حاجتونه وي او د سورت مزمل دا وظیفه په دې طریقه باندې وکړي نو الله پاک به د ټول حاجتونه دا پوره کړي. دارنګه فرمایي چې د چا څونه مشکلات دي دا ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي. څومره د انسان په زړه کې ارمان وي، څومره مقاصد وي، دا ټول مقصدونه به الله پاک د انسان لپاره دومره زبردسته وظیفه ده. په چا باندې محترمو جادو شوی وي، د جادو لپاره مکمل توړ دی. دغه رنګې په چا باندې بد نظر اثرات وي او دغه رنګ د چا کو سره بندش مسله وي، د چا رزق بند وي، د چا مال او دولت بند وي، دغه رنګې د چا محبت بند وي. د بندش لپاره محترمو دا وظیفه تاسو کوئ، انشاءالله العزیز ټول رکاوټونه دا به کولاو شي. کو د رزق لپاره څوک وظیفه کول غواړي نو سورت مزمل دا وظیفه وکړي، الله پاک وله بې انتها رزق ورکړي. مال او دولت لپاره د سورت مزمل وظیفه، دغه رنګې د غربت د ختمولو لپاره د سورت مزمل دا وظیفه ده. او څومره چې تا سره حل کړي حسد کوي، حسد کوونکي د ختمولو لپاره محترمو دا وظیفه ده. کوشش محترمو کوي چې وظیفه په خپل مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه د سفر یو څو ورځې دي د دې دا وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سفر د میاشتې حواله سره ده. یاد ساتئ چې په دنیا کې هر قسم حل کې دی هغوی دا وایي چې د سفر میاشه څوک یې 10 پیاره ده، څوک یې په دې کې جولاګیري دا جالونه لرکول دي، دا ټیک نه دي. دا ټول خبره محترمه بکواس دی. د خپل کمرې صفای کول، د خپل کور صفای کول، دغه رنګ د لوحو د المارۍ صفای کول دا محترم ښه طریقه ده، بهترینه طریقه ده. د سفر میاشتې کې د محرمې کو د ربیع الاول وي، په هر میاشت کې تاسو خپل د کور صفایانه دا کولی شئ. باطن خبرو پس محترمو دا مه ګرځئ، دا میاشت درنه ده او دا چل دی او هغه چل دی، هېڅ درنه نه ده. یو شان د شپې ورځې دي، څه مسله پکې نشته دی. د سورت مزمل ختم د سفر پر میاشت کې محترمو ډیر زیات اثر لري او ډیر زیات ځان حیثیت لري. نو چا چې محترمو دا وظیفه کړې مکمل کامل یقین سره الله پاک وته ډیر زیات کامیابی محترمو دا ور نصیب کړی دي. د کامیابی د حاصلولو لپاره د سورت مزمل دا وظیفه محترمو دا شروع کړئ. ان شاء الله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو ټول مسایل دا به ختم کړي او کامیابی دا به ستاسو پېښ کولی. فرمایي محترمو د چا کو څومره مقاصد وي او په زړه کې نیولې وي او د دنیا وظیفې وکړې خو د مقاصد پوره کېږي نه، د سفر پر میاشت کې د سورت مزمل دا وظیفه وکړئ. ګارانټي درکوم ان شاء الله العزیز الله پاک به ټول مسایل ستاسو ختموي. موږ ټول وظایف محترمو د قرآن وایو، د ځان نه یو خبر هم پکې نه کوو ان شاء الله چې ډیر زیات زر اثر کوونکې ده. د چا کو څومره حاجتونه وي د حاجتونو د پوره کېدو لپاره د سورت مزمل دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله الله پاک به ټول حاجتونه محترمو دا پوره کړي. کو بچا باندې جادو شوی وي، بچا باندې سحر شوی وي، کوډې منترې تعویذونه، دغه رنګې کو بچا باندې نظر بد وي محترمو دا وظیفه یو ځل وکړئ تاسو ان شاء الله الله پاک به ستاسو زندګي محترمو دا بدلې کړي. ستاسو په ژوند کې به سکون راشي، ستاسو په ژوند کې به رڼاګان راشي، ستاسو په ژوند کې به خوشحالۍ راشي. مال او دولت دپاره وظیفه کوي، بې انتها مال او دولت به الله پاک درکړي تاسو له. یو سړی په غربت کې تنګ دی، غریبۍ کې تنګ دی، دا وظیفه وکړه الله پاک به ستا ټوله غریبي محترمو دا به ختمه کېږي. یو سړی دی تا سره حسد کوي، دغه رنګې تا ته کندې کني، دغه رنګې ته خبره کوي، دغه خلاف ده کېږي. دا وظیفه وکړه چې څومره چې ستا دشمنان دي، څومره حاسدین دي، دا ټول به الله پاک ختم کړي. په چا کو د جناتو اثرات وي ان شاء الله العزیز تاسو یو پیره د سورت مزمل دا وظیفه وکړئ، الله پاک به ټول هر څوک ستاسو تابع کړي. محبت د پاره د سورت مزمل دا وظیفه د ډیره زیاته پاورفل ده، د رشتې د پاره، د حاجت د پاره
چې څومره ستا مقاصد په ذهن کې ونی سوي که د هر مقصد دپاره وکړه انشاءالله الله پاک به زموږ او ستاسو ضرور اوري. محترم وظیفه داسې ده چې موږ به اودس چارامو کو په ترتیب باندې او درې پیرې به درود ابراهیمي وایو، درې پیرې. بیا به د هغې نه بعد 33 پیرې به درې پیرې به سورت مزمل وایو. بیا به د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیمي وایو او بیا به د هغې نه بعد محترمو دعا وکړو. دعا به د زړه نه کوو، دعا به دومره په یقین باندې کوو چې زموږ نه کار شوی دی، دومره په یقین باندې. ځکه چې سورت مزمل د الله پاک کلام د الله پاک کلام چې څوک کوي که نه د کوم مقصد دپاره وي الله پاک دغه ټول مقاصد د پوره کوي. نو انشاءالله نظیر مکمل کامل یقین سره دعا به وغواړو او په مخ باندې محترم الله سره کوو چې کوم څه زموږ پکاري الله ته وایي چې پروردګاره دې بل هم داسې ورکړه هم معلم راکړه، دې بل هم ورکړه هم معلم راکړه. نو د غایب سړي دعا الله پاک قبلوي انشاءالله عزیز. الله پاک ستاسو ټولې دعاګانې دا قبول کړي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.